بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، په پېښور کې نن په 7 ستمبر باندې په مختلفو علاقو کې 15 کسان قتل شوي دي او د شاپور تاڼې په حدودو کې په نادرن بایپاس باندې ریزنانو ناکله ګولې ده او 4 کسان لوټ کړي دي. د دې واقعاتو ډیټیل داسې دی چې په د بډابیرې تاڼې حدود د شیخان دلته کیسر خان نومي کس چې کوم دی دا په کور کې قتل شوی او بیا د پلار دی ناصر هغه پولیس ته ویلي دي چې یاره دا کیسر چې کوم دی د خپلې ښځې وژلی دی ځکه چې د خپلې کور ښځې سره ګریلو ناچاکي را روانه او په دغه تنازع باندې 4 ورځې پهله د ښځه مرو رتلې وه. نو پولیس چې کوم دی د مقتول کیسر د ښځې په خلاف د 302 FIR درج کړی دی. دویم واقع چې کوم دغه د سربند تاڼې په حدود کې شوی د پیشتخره بالا کې چېرته چې فضل ربي نومي کس په حالت نظر کې پولیس ته رپورټ درج کړی دی چې دی د جایداد تنازع باندې خپل رور او خپل وروره وژلی دی. د قتل بله واقع چې کوم دغه ناصر باغ کې شوی دا چېرته چې منظور ولد ظهور چې دا د سوډیوزو اوسېدونکي دي اوس ډېرې کې للمه کې اوسېږي دی وایي د پلار ظهور ډرایور دی دی په موټرسایکل باندې کور ته راتلو د دې سابقه دشمنان دي وایي کور سره پې هغې ډزې وکړي او دی مړه کړی دی. دغسې د خزانې تاڼې حدود مدنخیلو کې یو لاش میلاو شوی او بیا د هغې لاش سره چې کوم کس راغلی هغه نوم اسماعیل او د کانیزو اوسېدونکي اسماعیل پولیس ته ویلي دي چې د لاش د رور دی د جاوید چې 13 کاله عمر دی وی بیګا د شپې 9:30 بجې ته چا ټلیفون وکړو چې راشه موټرسایکل مې خراب شوی دی زما څه هیلپ وکوئ. دا جاوید لاړو دغه هیلپ له بیا د سار لاش میلاو شو دې د نامعلوم کسانو خلاف FIR درج کړی دی. دغسې د رحمان بابا تاڼې حدود دی باړه پل دلته هم د یو 39 سال کس لاش میلاو شوی او بیا دغه لاش کوم مړی و د هغه شناخت شوی لطیف الله په نوم باندې. د لطیف الله رور دی صفت الله چې د کږي ولي اوسېدونکي دی. د پولیس ته ویلي دي چې یاره دا لاش د ده د رور لطیف الله دی. وایي لطیف الله په انډسټریل سټیټ باندې د اسلحې څه کارخانه د هغې کې کار کوي کاریګر هم دی. وایي بېګا ده وایي چې کور ته راځم بیا کور ته نه دی راغلی بیا سهار دي ته پته لګېدلی چې خو نامعلوم کسانو مړ کړی او د هغه هلته لاش پروت دی. دا خو د 15 مړو ډیټیل. اوس د ریزنۍ ډیټیل دا دی چې د شاپور تاڼې په حدود کې رشید نومي یو کس دی د رپورټ درج کړی دی چې یاره دی په سوزکي کې دا چرګې راوړي. دی وایي د په سوزکي کې چرګې را روانې کړې وې چې کله دی د نادرن بایپاس را رسېدلی دی وایي په رکشه کې 4 ریزنانو دی وایي زه ودرولم او د دنې اغشت دی ودرولی دی دی په دی وایي چې یو ریزن سره کلاشنکوف او 2 سره تماچې وي او یو په رکشه کې ناست و. دې کسانو د دنه اغشت دي د دې رشید نه دا چې کوم د چرګو روزګار کوي د دنې 50,000 روپۍ هم اغشتې دي موبایل هم ترې اغشتی دی او د مزې خبره پکې د دا کړې ده چې دی وایي د دنې 14 چرګې هم واغشتې لکه مطلب څنګه چې مخکې مو وایي پیزې نه پرېږدي اوس چرګان هم ته دې نه څوک نشي خوړی دی رازانو نه او نه خرڅولو له وړي شي. د پولیس ته نور هم ویلي دي چې یاره کله دې رهزنانو دې ودرو وایي په دغه دوران کې یو بل کس ودرولو عقیب نومي